الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن د کوټې په ښار په دې د خان شهید دو پنځوستم تلین مانځل کړي په دې جلسه کې د دې جلسې مشر او د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ګران محبوب چیرمن او په دې جلسه کې ناست د پی ټی آی ملګري او د بلوچستان نیشنل پارټۍ ملګري او دلته راغلو د صوبې د مختلف اضلاعو د پارټۍ ملګرو کارکنانو وخت کم دی د ژمي ورځ ده د مشر تقریر پاته دی ملګرو پر دې بدبخته ملک باندې ژغاوې وکړې ژغاوې خو کوو هر کال کوو او زموږ مشر په اسمبلی کې ډېر په ډاګه ډېر صفا د دې ملک په باره کې د دې ملک د آئین په باره کې د دې ملک په یو ښه نظام په باره کې په ایکړ سر چې دا اسمبلی ته لاړئ د دې فارم 47 په حالت کې لیکن نن دی د ټول اپوزیشن سیاته اپوزیشن د عمران خان د پی ټی آی ډېر لوی سټرنث چې هغه بیا په څه طریقه بدل کړي خو د هغه ملګرو د عمران خان ملګرو امنیزو پر محمود خان باندې اتفاق وکړي چې دا مخکښیه وده ته په اوږو ورکړي نن موږ ټول پښتون وطن ټوله پارټۍ په دې ویاړو چې زموږ قائد ډېر په نره او د دې قوم د دې ملک د مظلومو قوتو د پارلمان د بالاسستۍ دپاره د عدالتي نظام دپاره د عدلیه مقننه د دې ټول دپاره چې په دې ټول باندې یو قدغن لګېدلی دی د هغه د ازادۍ دپاره د خپل جدوجهد کوي او جاری ساتلی خان شهید چې کم موږ ته په میراث کې کم جدوجهد را پرېښی وو انشاءالله هغه جدوجهد د محمود خان په سربراهۍ کې مخ په وړاندې روان دی او موږ د پارټۍ هر کارکون د هرې پارټۍ سره ډېر په صفا په خپل لیډرشپ هم فخر کوي هم یې کردار بیانولی شي مختلفو مشرانو مجلس وکړي زه دا وایم چې دا ملک یو راجواړه ده دا ملک نه دی دا د پرنګیانو د امریکایانو یو راجواړه ده او چې هلته واشنگټن کې کومې فیصلې کړي هغه فیصلې د دې خړو وردی والا په ذریعہ دلته په دې ملک کې امپلیمنٹ کړي
دا پارلیمان برای نام دی دا سپریم کورټ عدالتي نظام دا برای نام دی چې کله د دوی خوښه شي دلته یو فوجي ډیکټیټر راولي او بیا دا ټول ادارې د هغه تابع کړي او دا زموږ په ژوند کې ضیاء الحق بیا مشرف او اوس خو بیا هغه سره فیلډ مارشل او دې هم له واشنګټنه پالیسي هم له واشنګټنه نو دې ته تشویش ویلی شي نو دا خو راجواړه ده دا ملک نه دی دا په خپل پالیسۍ کې آزاد نه دی د دې دوو کلو حساب چې راواخې دا ملک ته 52 که 53 زره عربه پیسې راغلي دي او دا ملک بجای پر مخ تګ پر شا راغلی دی وګورئ د دې ښار حالت وګورئ د دې صوبې حالات بېروزګاري پر هروج باندې ده مهنګایي پر هروج باندې ده جابز نشته تعلیمي ادارې بندېږي نو د دې ملک مستقبل نشته دا داسې بدبختو خلکو په لاس ورغلی دی د فارم 47 په ذریعه چې دا به یو وار خړو ولټول او د هغه بعد به بیا دا د فارم 47 والا دغه ولس دا 53 عربه زره عربه دا بلوټي او نن دلته په دا ګراوند کې کتر کو راته په کلی کې بچي نن یو کلی کې یو بچای پیدا شي دا د IMF 3.5 لک روپۍ قرضدار موږ یو پیمنټي قوم یو موږ یو قرضدار قوم یو نو ته به د ښه سباون په تمه نه کښېنې که تا دا خیال دی چې پر ما ښه ورځې را روانې دي پر تا ښه ورځې نه دي را روانې پر تا یو ډېره لویه توره تیاره را روانه ده ستا د ملک د بجلي نظام یې له بیخه وکښئ ته لاړ شه زموږ په دې وطن کې په سپینه ورځ کمبې او تارونه غلا کړي خلې باسي لوټ مار دی زما او ستا په وطن کې جوړ روډونه نوي روډونه خو پرېږده جوړ روډونه له بیخه باسي زما په ستا په وطن کې سولر سیسټم راوستي پر زراعت کې چې دا 3 میاشتې کې د واټر ټیبل د اوبو لیول په مځکې کې درس 40 فوټه کښته لاړې ستا وطن د وطن اوبه دروچي ستا د وطن مالداري ختم شوه ستا د وطن زراعت ختم شو او بله خواته لګیا دي له دې ځایه وراخیستي دي چې دا زما په وطن کې په واشنګټن کې چې دا زما د وطن نعمتونه دي دا راځه قبول کړه نن ستا په وطن کې الله پاک یاقوت زمرود سرو سپین هر څه پیدا کړی دي لیکن ته د ماښامه ډوډۍ ته محتاج یې وچه ډوډۍ دا یوړو واشنګټن کې و ټرمپ ته پیش کړل چې صاحب موږ ستا خدمت ته تیار یو زموږ وطن تر تا جار دی تر تا قربان دی تاسو څه غواړئ هغه حاضر دي ته څوک یې چې پر دا غرو باندې زموږ پلرونو کګانو خپلې ککرۍ ماتولې یو قبیلې له بلې قبیلې سره جنګونه کول وینې بهېدې جیلونه یې ګالل مقدمې سر چلولې ما پلرونو کګانو پر دې غرو باندې چوکیداري کوله
په سوو کلو په زرو کلو لیکن نن د هغه نیکګانو بچان مسیان پرموشن کړي ترقی کړي چیز جوړیږي له چوکیدار څخه مزدور جوړیږي یو سال کوم نن په یو مزدور کوم بدلږي شاید مزدوری هم په لاس نشي ولی چې د چاینا رنګ ملک د امریکای رنګ ملک د یورپ ملک هغه جدید مشینری لري چې هغه د خرو نسونه دل چری شاید تا ته مزدوریم نصیب شاید چې تا په غرو کې سچيري دا معدنیات به وځي هلته به ته په خپل غره کې پنځه وزې هم نشي ساتلی ولی ستا هولیا ستا جامه ستا تور پټکی ستا ژیره په دنیا کې د داسې انټروډیوس کړی دی چې دا طالب دی دا القاعده ده دا که نږدې درغی بیا به ولې دا خودکش دی دا پټاور دی نن عزیزانو موږ له یو ډېرو درنو پیښ سره مخامخ یو نن افغانستان ته بیا یو د دوی غوښتنه ده د امریکې چې باګرام دا مشر مخکې وویل چې دلته طالبان حکومت ترلاسه کوي چې دا خدای دې نه کوي چې وار بیا دا د زورورو میدان جنگ جوړ شي نن بیا داسې اشارې ملاوي چې افغانستان باګرام د چیش لپاره غواړي باګرام د دې لپاره غواړي چې د چاینا مخنیوی وکړي او دا زورور برازي دا زما او ستا پر سیمه دا زما او ستا وطن غني وطن له معدنیات ډک وطن دا ښکرور برازي دلته به زما او ستا پر خاره هغه زوروري پروژې پر غورځي چې دا کوم بل منځل دي دلته د پی ټی آی خونزاده خبره وکړه دلته کله خلک وایي چې د مولانا صاحب ملګرتیا د نواز شریف ملګرتیا او بیا اوس د عمران خان مرشد د دې ملک د آئین د بلادستی حق حاکمیت د پارلیمنت ازادي خودمختاری د عدلیه ازادي او خودمختاری او په دې ملک کې زموږ به حیثیت سلام ورور کم رائټ سلام حق جوړوي د دې لپاره موږ د هر یو ملګرتیا په اخلاص کوي دا خونزاده پر چم دوی غورځېدلي دي موږ پر شا نه یو تللي دوی راځه غورځېدلي دي دا نواز شریف بې د بې ما په لکه جهلم په دریاب کې چې اګامیش لمبوي صفا کوي غوړوي ښکر ورتېره کوي موږ ډېر کوشش وکړو چې ښه ښکرور یو شی ځینې جوړ کړو که له دغه بلیا موږ خلاص کړو لیکن موږ دا خیال نه وو چې دغه ښکرور به داسې ناکامه کېږي او داسې ورور بیا اسمبلۍ ته راځي د خدای په قسم دی چې کله پر دغه ګورم به هغه سکرین ته نسم کتلی چې کله په چاینا کې یو
عالمي سربراهي یو شی وي کله په یورپ کې هغه کې هغه د حرکتونه هغه د پرسنالټي هغه به وي چې یاره ملا ماته څه چې په دغه درس کروړه عوام کې مو دغه چڼول راځي دی چې هغه ښه مېړه مو دغه دی نو به نور ټول سادي بهرحال پښتونخوا ملي پارټۍ د دې وطن چوکیداره پارټۍ ده او خان شهید نن د 50م تلین دی او ما په دوم کلاس کې وم په کوټه کې چې زموږ د اکا کرم افشین د چای دپاره راغلی وی ما لیدلی دی یو ځل د دوم کلاس کې وم ما هغه وخت لري بیا ما اوله پارټۍ پښتونخوا ملي عوام پارټۍ جوین ولې چې له دې فکر سره کمیټډ یم چې دا د پښتانه خبره کوي او زه پښتون یم ما کوم پښتون او بیا د محمود خان رنګه لیډر مشر رهبر چې نه خرڅېدونکی دی تاوېدونکی دی نو الله پاک دې وکړي